وعلى آله وأصحابه والتابعين نهجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واشكروا لي ولا تكفروني وقال تعالى في مقام الآخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پمینا محبت سرا حضور پا بارگاہ اڑان دے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ زمان گرانو محترم مشرانو سپینگیرو بزرگانو نوجوانانو لری نزدین راتلونکو میلمنو میزبانو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید هرکلی وایم او په مینه محبت سره سلام یوه تحفه د جواب راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ما عزتمندو جمعې مبارک ورځ دی مونږ ته پکار دی چې دې جمعې په دې بختورو مبارکو ساعتونو کې علم دین متعلق څه حاصل کو زمونږ نن چې کوم بیان دی ډیر جامع دی او کومګه په توجه سره وورو نو ان شاء الله دې زینه چپا سوم ډیر س خپل زړه ته اچولي هغه څه شاید زمون بیان موضوع دی د الله نعمتونو قدر وکړئ قرآن مجید کې الله فرمای وشکروا لی ما شکر ادا کړئ ولا تکفرونی زمانہ شکری مکوي بل مقام باندې فرمایي وان تعدوا نعمت الله فلا تحصوها کتا سو د الله نعمتونو پشمار راشه تاسو به الله نعمتونه ونشمارئ حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي حضرت داؤد علیہ السلام به یو دعا کوله څه دعا به کوله لاس په پورته کړ دعا به کوله و یا رب کدی داود دې جبه په ځای باندې په دې بدن چې څومره ویخته دي دا ټول ویخته دوا جبه شي هر یو ویخته دوا جبه شي او شپه او ورځ د تا د نعمتونو شکر ادا کړي دا سیدنا داود علیه السلام د تا بیا هم شکر نشي ادا کوله دا د حضرت داود علیه السلام دعا وا حضرت امام اوزاعی رحمت الله علیه یو غټ محدث تیر شوی دی امام اوزاعی صاحب د امام صاحب د زمانه دی غټ محدث تیر شوی دی فقیه دی د فرمایي یو سړی ما سره کېناستو ما ته وایي چې زما دا عادت دی زه ګرځم په علاقو باندې په ښارونو باندې په ملکونو باندې پکلو په کوڅو باندې چیرته ماته څوک یو نیک سړی یاد کې زه ورځم ورسره کینم چې ماته صحبت میلاو شي نو د ده بیان دی چې امام اوزاعی رحمت الله علیه یوه ورځ زه په ځنګل کې را روانو ځنګل کې یوه کوټه دی یو سړی ناست دی نه خو یې لاس شته نه یې خپې شته او په سترګو باندې هم ړوند دی دی وای یا رب زه د تا حمد کوم داسې حمد کول غواړم چې دا کل خلق را غونډ شي د هغوی برابرتیا سره زما حمد ته حمد وویلی شي ای زما رب زه تا ته شکر وباسم کدی تا کل بندگان را غونډ شي او شکر ادا کی زما دا یو بنده شکر چلو غوی نه زیات دا دعای کوله زه نږدې ورغم ما ورته وی چې اې د الله بنده ته ما ته دا وای چې دا دعا تا ته الهام شوی د الله له جانبه الهام شوی د درته چې ته داسې ښایسته انداز کې دعا کوي او ته شکر په څه باندې ادا کوي نه خو تا لاس شته
نه خو تا خپې شته نه ستا سترګې شته نو ته شکر څنګه وباسې؟ ما عزتمندو څه جواب یې راکړو؟ وایي زه د رب شکر په دې ادا کومه چې زما رب زما ګناهونو باوجوده په ما باندې آسمان نه اور نروروي چې ما پې وسېځي. زه د خپل رب شکر په دې ادا کومه چې زما رب زما ګناهونو په وجه سره په ما باندې غر نر گزاري. زه د خپل رب شکر په دې وجه سره ادا کوم چې زما رب زما ګناهونو باوجوده په ما باندې زلزله نه راولي، ما په ځمکه کې نه خښوي. ما عزتمندو قدرمندو ګوره لاس نشته، خپې نشته، سترګې نشته او بیا هم د رب شکر ادا کوي. او یو خوا مونږه چې لږ غوندې تکلیف راشي بیا مونږه آسمان په سر اخیستی وي. ما د ټولو اولیاو امام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قدس سره النورانی فرمائی مصیبت چې راځي انسان باندې درې وجوهاتو سره راځي. دا واورئ، درې وجوهات. یو انسان ته چې الله تکلیف ورکوي، مصیبت ورکوي، درې وجې لري. دا تکلیف دا مصیبت درې وجو سره راځي. نمبر 1 اولنۍ وجه دا دی الله ګناهونو په وجه سره یو انسان په تکلیف کې گیر کی، ګناهونو په وجه سره. اوس د دغ سړي د ګناهونو په وجه سره نه خاصه شی دی چې دی به د تکلیف د مصیبت باندې خلقو ته شکوې او شکایتونه کوي. کم سړی چې الله ګناه په وجه سره په تکلیف په مصیبت کې واچوي، د ټولو اولیاء سردار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي نه خیدا دا چې دی به کله یو ته دننه کېږي کله به بل ته دننه کېږي او شکوې شکایتونه به کوي. او مونږ کوو، مونږ ټولو کې دا عادت. فرمایي یو مصیبت چې راځي په دې وجه سره راځي. دویم یو انسان ته تکلیف را رسي، یو انسان ته مصیبت را ورسیږي، نو هغه الله رب کریم د ته دې دپاره ورکوي چې د کوم ګناهونه کړي دي الله یې هغه ګناهونه پې ختم کړي، ګناهونه یې په ختم کړي. ولې؟ حدیث شریف دی، حدیث شریف دی چې کله یو بنده ته تکلیف ورسي الله یې په دې تکلیف سره د ګناه معاف کړي او الله رب کریم یوه درجه اوچته کړي چې تکلیف ورسي. فرمای دریم چې الله رب کریم خپل بندگانو ته تکلیف ورکوي، څه مصیبت ورکوي، څه پریشانی ورکوي، څه ټینشن ورکوي. فرمای څه دپاره ورکوي؟ فرمای په دې ټینشن سره، په دې تکلیف سره، په دې مصیبت سره رب کریم د دغ بنده درجات اوچتوي. درجات حدیث شریف دی. د ټولو مؤمنینو مور حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې ازغه ولې نه وي چې چا په خپه کې دا ازغه هم لاړ شي که نه، په دې ازغي سره الله رب کریم په جنت کې یوه درجه اوچته و. فرمای نو چې بیا نور تکلیفونه سړي ته میلاویږي نو په هغې به الله بنده ته څومره مقام ورکوي. خو ما عزتمندو افسوس دا دی نن که زما صحت وي ما شکر دی، نن که ما سره دولت وي ما شکر دی، نن چې زما اولاد وي ما شکر دی. که دې شیزونو کې مونږ ته لږ د ډېر کمای راغی بیا مونږ شکر نشته دی. او یاد وساتئ امام ابوالحازم رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې د سترګو شکر څه شی دی. شکر صرف د خولې نه دی، یاد وساتئ. هغه هم بیا مثال در کوم. امام ابوالحازم رحمت الله علیه فرمایي چا تپوس ته وکړو چې حضور د سترګو شکر څه شی دی؟ واوره او د خپل زړه په ګلدسته کې ځای ورکه. دی فرمایي د سترګو شکر دا دی چې کله ته ښه پې باندې ووینې نو دا ښه مخکې ورسوه. په دې سترګو دې ښه ولیدل، ښه شیز دې ولیدو، مخکې تذکره وکړه. او فرمایي د سترګو شکر دا دی که بد دې پې ولیدل بیا خپلې سترګې پې پټې که داسې وایه چې ما هېڅ نه دی لیدلی. څنګه زمونږ سلف صالحین زمونږ څنګه بهترینه اصلاح کوي، دا د سترګو شکر دی. او فرمایي د غوږو شکر څه شی دی؟
غوږو شکر دا دی چې ښه پې باندې واورې بیا بل چاته ورسوه، بل مسلمان ته ورسوه. لکه اوس ته زما دا تقریر اورې، دا دې واورېدو، دې کې یوه مسله دې زده کړه، دا دې بل چاته ورسولو، دا دې ستا غوږو شکر ادا کړو رب بارګاه باندې. او فرمایي که بد پې واورې، غیبت دې واورېدو، چغلي دې واورېده، چا متعلق حسد دې واورېدو، بهتان دې واورېدو، څوک په چا باندې الزام لګوي تا په غوږونو واورېدو، فرمایي د غوږو شکر دا د خپل غوږونه پې باندې کاڼه که مخکې مه رسوه، مخکې چاته خبر مه کوه، دا د غوږو شکر دی. تپوس کوونکی تپوس کوي ای امام ابوالحازم رحمت الله علیه د خېټې شکر څه شی دی؟ وایي د خېټې شکر دا دی چې کله خېټه دې مړه شي، خېټې دا حصه دې مړه شي، نو د خېټې دا بره حصه چې دی دا د رب په علم باندې مړه که، خپلې سینې ته علم داخل کا، دا د خېټې شکر دی. او فرمای د شرمګاه شکر څه شی دی؟ چې ته خپل شرمګاه په ذریعه سره، خپل ستر په ذریعه سره د خپل رب شکر ادا کې. فرمای د خپل شرمګاه شکر دا دی چې کم ګناه نه، لزنا نه، بدکارۍ نه رب کریم منع کړې ده، لدین خپل شرمګاه بچ کا. بل چاته خپل شرمګاه خیلو نه رب کریم منع کړې ده، فرمای دین خپل شرمګاه بچ کا. دا د خپل شرمګاه شکر الله په حضور ادا کو. او فرمای دې اندامونو کې د خپو چې کوم شکر دی، خپو نو خپو شکر دا دی که چیرته ته نیکانو سره نیکۍ په لار باندې روان شي، خو تا د خپو په خپله باندې شکر ادا کړلو. او فرمایي که ته په خپلو خپو باندې نیکۍ طرف ته لا نړې، نو د ستا خپې داسې دي لکه د یو مرده خپې، د ستا خپې داسې دي لکه یو مړی خپې، ځکه چې مړی اوس نه په خپو باندې تللی شي، نه دنیاوي فایده ترې اخیستی شي، نه اخروي فایده ترې اخیستی شي. نو فرمایي چې ته په خپلو خپو باندې نیکۍ طرف ته نشې تللی، نو دا شکر نه دی. او که ته پې لاړې نو تا د خپلو خپو په ذریعه د خپل رب شکر ادا کړو. او فرمایي صرف په ژبې سره شکر ادا کول، چې مونږ وایو شکر دی یا الله، صرف په ژبې سره د رب شکر ادا کول. فرمای د دې مثال داسې دی لکه یو سړي سره کپړه وي او یخ وي، یخ یو څادر ور سره وي، یخ وي، او دی د څادر لمن ونیسي، بس په لمن د څادر یو لمن یو طرف ته نیولې ده ټینګه، او دا څادر دی په خپل ځان باندې خورای نه چې ځان پکې پټ کړي له یخ نه. فرمای په ژبې سره شکر ادا کوونکی سړی دقسې دی چې صرف یوه ژبه یې نیولې ده د کپړې په شان، او نورو اندامونو په ذریعه سره د خپل رب قدیر شکر نه ادا کوي، نو دا داسې دی لکه نور بدن یخ وهي او صرف بس یو طرف په لاس کې نیولی دی. په ژبې سره شکر ادا کول فقط داسې دي. نو ما مسلمانانو ورونو مونږ ته پکار دی چې رب کریم بنده په هر حالت کې شکر ادا کی، چې راپورته کېږي یا الله دې تا شکر دا، چې کېنې دې تا شکر دا، چې یو نعمت ووینې اغ نعمت په وجه سره د سترګو نه اوښکې لاړ شي، دا د خپلو سترګو په ذریعه سره رب ته شکر ادا کړلو. د زړه شکر دا دی، زړه شکر دا دی چې کله یو نعمت درته میلاو شي نو رب کریم په حضور باندې عاجزي وکړه، دا د خپل زړه شکر ادا کړلو. خو ما عزتمندو نن افسوس دا دی چې دومره نعمتونه قرآن کې الله صفا فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ که تاسو د الله نعمتونه وشمارئ لا تحصوها، تاسو اشمارلی نشئ، تاسو اشمارلی نشئ. موږ باندې چې لږ غوندې تکلیف راشي که نه نو وایي ویله شروع. حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي په دمشق جامع مسجد کې مې مونځ کولو، پیزار مې وباسل، مونځ مې وکړو چې راووتم پیزار مې نه و، چا وړي، زه ډېر زیات خفه شوم. خو چې لږ مخکې لارې ته ووتم او روډ ته شوم، کوڅې ته شوم، نو هلته په کوڅه کې په هغه لاره کې روډ په غاړه په فوټپات مې رب کریم ته سجده ادا کړه د شکر. ولې چې هلته ما یو بنده وکتلو هغه خپې نه وي، نو ما وی یا رب دې ستا شکر د پیزار دې نوي خپې خو شته که نه، پیزار دې نوی خپې خو شته. نن مونږ مسلمان دومره کمزوري شوي چې مونږ هر یو شیز دولت ته راوستی دی، بس چې دولت وي خلک سوی یاره په دغه باندې الله ښه فضل کړی دی،
چاوي چې دولت ورکول دا د الله رب کریم فضل دی. ها دی خدا یاد ساتي امتحان هم دی، امتحان هم دی، تپوس په هم کېږي. ولې قرآن کې الله فرمایي دا دولت هم د الله له نعمتونو نه یو نعمت دی. او قرآن کې الله فرمایي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. په ورځ د محشر به د رب کریم د نعمتونو تاسو نه تپوس وکړلی شي. بیا دا نعمت چې داسې وي څه شیزونه مونږ ته په ظاهره باندې ښه نه ښکاري خو هغې کې زمونږ خیر وي. لکه اوس مثال کے طور پر خارخ بیماری وي، چا الرجی وي، هغه د پاره صافي بوتل چې دی څومره تریو دی حلق نه تیریږي، انسان طبیعت نه برداشت کوي. خو چونکې دې کې د دې پاره شفا دی. داسې ستن چې دی زمونږ طبیعت نه برداشت کوي، بدن پې خوږیږي، خو ستنې سره الله سړي ته شفا ورکړي. قرآن کې الله فرمایي عسى ان تكونوا تحبوا شيئا وهو شر لكم. یو شیز به داسې وي چې تاسو بیا خوښوئ خو ستاسو دپاره به ښه نه وي. وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم. یو شیز به داسې وي چې تاسو بیا نه خوښوئ خو تاسو دپاره به ښه وي. الله فرمایي الله ته پته دی وانتم لا تعلمون. تاسو ته پته نشته دی، الله ښه پوهیږي، تاسو ته پته نشته دی. ما عزتمندو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه به چې کله اولاد پیدا شو مورید به راوړو، حضور بچی دی وشو، ده به داسې اوچت کړو، اوچت پی کړو، بیا به دعا کوله، رب شکر به ادا کړو. هغې نه بعد به وی هذا میتون هذا میتون هذا میتون. دا ما دپاره خوشحالي دی خو یوه ورځ به ده ته هم مرګ راشي، یوه ورځ به دی هم مړ شي، یوه ورځ به دی هم له دنیا نه لاړ شي. گویا کې دی خوشحالي ته همیشه خوشحالي مه وایه، رب شکر پې ادا کا خو د رب ناشکري مه پې کوه. نن مونږ څه کوو؟ اولاد غوندې نعمت الله راکړو، دولت مونږ ته الله راکړو چې لوی شي په ودونو کې مونږ د خپل رب څومره نافرمانیانې کوو. نه مونږ د جمعې شپې لحاظ کو، نه مونږ د نیکو خلکو لحاظ کو، نه مونږ د ادیرې لحاظ کو. مونږ کې دا شیز نشته دی خو بس چې صرف خپل خواهش پسې لاړ شو. ای انسانه د تا یو څو منټو خواهش چې دی دا د تا د رب ناراضګۍ سبب جوړیږي. بیا ته څه کوې؟ ټول عمر دیکې خورې، ټول عمر دیکې خورې. ولې؟ چې تا خپل رب ناراضه کړی دی. نو ما عزتمندو په هر یو شیز باندې الله رب کریم رضا کوشش کوئ چې رب له ما نه راضي وګرځېږي. او دا یاد وساتئ چې څومره بنده شکر ادا کوي، څومره بنده شکر ادا کوي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو بنده چې د رب کریم له زړه نه شکر ادا کی، فرمایي د دې شکر کلمات د له خولې نه لا پوره کړي نه وي چې رب کریم دته د دې سو چنده بدل عطا وفرمایي. خو چې له زړه نه شکر ادا کی، زړه نه صرف دا نه چې یا الله شکر دی یا الله شکر دی، دا کامل شکر نه دی. کامل شکر دا دی 2 رکعاته نفل وکړه، 2 رکعاته نفل وکړه یا نعمت نه بعد صدقه وکړه، دا کامل شکر دی. خپل زړه نه رب قدیر ته ښکته شه چې یا رب زما غوندې ګناهګار ما غوندې سیاکار باندې تا دومره انعام وکړو، حج توفیق ته راکړو، عمرې توفیق ته راکړو، ما ته د اولاد غوندې نعمت راکړو، ما ته د واده غوندې نعمت راکړو، ما ته د گاډی راکړو. له زړه نه د رب قدیر شکر ادا کا. محبوب فرمایي وایي د شکر کلمات تالا پوره کړي نه وي چې د دې سو چند رب کریم تا ته نعم البدل عطا وفرمایي. نن رب کریم مونږ ته څومره نعمتونه راکړي دي، دومره نعمتونه مو د رب کریم وخوړل چې غاښونه مو پې پرېوتل که نه، ډینټل خواته تللی یې که نه، زما چې ډېر کم کسان به وي چې غاښونو ډاکټر خواته نه تللی، دومره نعمتونه مو وخوړل خو شکر مولا نه دی ادا کړی. پخوا به خلکو وی شکر دی، اوس خلک څه وایي شوګر مې دی. مخکې به خلکو وی شکر دی، اوس خلک څه وایي شوګر مې دی، شکر مې دی. دا شکر ولې شو؟ دا هم د یوه وجه کېدی شي چې بندگانو الله رب کریم شکر صحیح په طریقې سره ادا کوي. په خزانو کې هیڅ کمی نشته دی، هغه خزانې چې دي هغه بسیاره دي. حضرت رابعه بصری رحمت الله علیها دروازې درشل نه خپه اړوله او په هغه درشل باندې خپه ولګېده، تیزۍ سره روانه وه، نو تړکې شو، د غټې خپې دا نوکې له خپې نه راووتو،
او دی هلته غزاره شوه چې غزاره شوه نو داسې نه وایي چې وخ یا چغه نه وهي وایي الحمدلله الحمدلله. ورسره مینځه ولاړه وه د دې کنیزه د دې غلامه ولاړه وه هغه ورته وایي ای رابعه بصري رحمت الله علیها د تا د خپې غټ نوک وختلو دې سره ته تکلیف محسوس نه شو ته دې باوجود وایي چې الحمدلله وایي ښه تکلیف راته میلاو شو خو په دې وخت کولو باندې یا په چغې وهلو باندې خو څه نشته دی خو د رب حمد مې وکړو رب شکر مې پې ادا کړو چې یا ربه نوک ته وي خو خپه خو مې بچ شوه که نه خپه خو مې بچ شوه که نه مونږ کې دا شیز نشته ما ته دا تکلیف ولې میلاو شو دا فلانی ته ولې نه کېږي فلانی ولې داسې نه کېږي. ډېر خلق نعوذ بالله من ذلک چېرته ځوان مړ شي نو اکثر زمونږ دا زنانا ناپوهه سوی یا ربه ولې دغه زمونږ د پکې لیدلی یو مونږ درته ښکارېږو چې ګورې د تا تکلیفونه مونږ ته راځي ما په دې غوږونو دا ناشکري الفاظ اورېدلی دي. یاد وساتئ رب ناراضه کېږي هغه ذات نه ناراضه کول پکار دي. حضرت موسی علیه السلام کوه تور ته روان دی یو کس دی رامخکې شو وای اے د الله نبی الله دومره نعمتونه راکړي دي په آخرت کې حساب نشم ورکولی ورته وی چې ما نه د لږ د دنیا دولت او دا شیزونه والي ډېر زیات دي آخرت کې حساب نشم ورکولی. وای صحیح دی مخکې لاړو یو کس دی په شګو کې پروت دی بس خپل سیتر یې پټ کړی د شګې په ځان اچولی دي. وای اے د الله نبی ته وګوره په لاره کې په شګو کې پروت یم جامې مې نشته دی رب په حضور باندې دا سوال وکا چې ما ته دومره څه خوراک چې دا خپل ځان خو پې پټ کړم زده که ای عاقله عقل خبر دی زده که. ما عزت مندو حضرت موسی علیه السلام لاړو د دواړو بندگانو هغه مدعای بیان کړه یو وایي یا ربه د خپل نعمتونه لږ کم کړه مانه آخرت کې جواب دی نشم کېدی دومره ډېر دي. بل وایي یا ربه دومره خوراک نه چې دا ستر مې پې پټ شي. الله رب کریم یو جواب ور عطا کړو څه جواب یې ورکړو الله رب کریم ورته وفرمایل دی اولني ته ووایه چې ناشکري شروع کا او د دویم ته ووایه چې په دې ساعت باندې شکر ادا کړه. دی اولني ته ووایه ناشکري شروع کا دویم ته ووایه په دې ساعت شکر ادا کا. حضرت موسی علیه السلام اول په هغه شګو ول باندې راغی وایي رب کریم فرمایي چې په دې ساعت شکر ادا کا وایي له دې نه بله نوره سخته وي زه به په دې باندې څه شکر ادا کړم. ما عزت مندو الله رب کریم هوا راولېږله کومې شګې چې د په ځان اچولې هغه یې هم ترې اوچتې کړې د به په ځان اچولې هوا به ترې اوچتولې لوس پاتې شو. او بل ته حضرت موسی علیه السلام فرمایي رب فرمایي چې ته ناشکري شروع که هر څه به در نه والمه وایي ما باندې دومره انعامونه کړي زه به څنګه ناشکري کوم په ما یې دومره نعمتونه کړي زه به څنګه ناشکري کوم. وایي چې ته ناشکري نه شې کولی د ده نعمتونه به هم په تا باندې څو چنده راورېږي. نو ما عزت مندو رب کریم شکر ادا کول پکار دی. الله رب کریم دے مونږ نه راضي وګرځيږي سم واوریدل په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم. زمونږ مفتی صاحب د جمعه